بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه د اسلام آباد په یو نجی مارکیټ کې موجود یم. نن به په مختلفو سیزونو دلته چې کوم راغلي خلک دي د هغوی سره به مونږ خبرې کوو. خاص کر اول چې کوم الکترانیک ووټینګ مشین بل دی چې کوم د قومي اسمبلی نه باقاعده پاس شوی هم دی. د حکومت کوشش دی چې کوم را روان انتخابات دي هغه د الکترانیک ووټینګ مشین په ذریعه وکړی شي. په دې هکله به هم د خلکو سره خبرې کوو او د نه علاوه چې کوم اورسیز پاکستانیان دي هغوی ته هم د ووټ حق ورکړی شوی دی. هغه به هم خپله رایې په 2023 کې چې کوم انتخابات دي دوی به هم خپله رایې استعمالوي. نو په دې چې کوم بل دی په دې باندې خلک څه نظر لري او د نه علاوه چې کوم کلبوشن یادو دی چې کوم یو بارتي جاسوس و د هغه په حواله سره چې کوم بل پاس شوی دی په دې مختلفو سیزونو چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. ستاسو نام څه دی؟ د کوم ځای نام تعلق دی او چېرته پاتې کېږي اسلام آباد؟ زما نوم علي دی، F10 اسلام آباد کې پاتې کیږو. دلته دا زموږ الکترانکس کار دی، خپل اپارې مارکیټ تاجر. علي څه نظر لرئ تاسو په الکترانیک ووټینګ مشین باندې چې کوم بل دی هغه هم د قومي اسمبلی نه پاس شو، زړه طریقه کار چې کوم وا د داندلی به الزامات لګېدل، نو اوس را روان انتخابات به په الکترانیک ووټینګ مشین باندې کیږي. ستاسو نظر څه دی په الکترانیک ووټینګ مشین باندې؟ پاکستان کې هر قسم که فرشتې هم تاسو راولئ که نه او هغې هم الیکشن وکړي نو چې چا وګټو نو هغه به داندلي کړي او چې چا بیلو هغه به چې کوم دی دغه هغه دا چغې وهي چې یاره دا اوس دا ای وي ایم په پوره دنیا کې دا چلیږي. په انډیا کې ایون په ایشیا کې دا غونډ په پوره دنیا کې که تاسو که ترقي پذیر ممالک دي او که ترقي یافته ممالک دي نو د ترقۍ راز دا دی چې سیزونه چې کمی په جمهوریت په ډیموکراسي کې کلیر کرسټل یو دغه پکار وي چې الزامات نه وي. ایٹ دی اینډ اف د ډے چې الیکشن وشي چې اپوزیشن ستا د حکومت سره کینی ووایي چې تاسو وګټو ویل اینډ ګډ راځئ اوس کینو په پالیسۍ باندې خبرې وکړو او دلته بس د یو بل خپې دوی راښکي. ادروایز دا اوس د ای وي ایم خبره روانه ده نو په ای وي ایم باندې هم طرح دلته په پاکستان اتفاق ضروري دی. اتفاق ضروری دی. دی کینی خپل منځ کې په یو سیز کم سیز باندې ان کیس یو سیز داسې دی چې دی باندې لکه د دې په اعتراض دی په هغې باندې کینی ډسکشن دی وکړي. لا جمهوري پارټیانې دي غونډې کینی ډسکشن وکړي چې یار په دې سیز باندې اعتراض دی دا حل کې دا شی بهترۍ طرف ته روان شي. دا دی لکه زه په خپل لکه پرسنلي زه دا زما سوچ دی چې ټیک د په مشین کې به سل خامیاني خو کم از کم دغه پیپر والا کار نه خو به میرا خیال ہے کہ مطلب 80% دا به بهتر وي د هغې نه. نو زمونږ خپل دغه کې دا خیال دی خو د هر سړي یو خپل دلته لکه که تاسو د نون لیگ خبره وکړئ نو هغوی په سنټرل پنجاب کې او په ساؤتھ پنجاب کې د دې خپل پاکټس دي. که د پی ټي آئی خبره وکړئ نو په کے پی کې د دې اوس خپل پاکټس جوړ شو. این پی خبره وکړئ هغوی په کے پی کې پاکټس دي. هر سړي ته پته چې زه داندلي کم ځای کې کولی شم. هر سړی خپل پاکټس بچاوي او بل دې ته دا هم پته ده چې د مشین سره آل ان آل څه دي آل ان آل چې کوم دی هغه کم سیز ته سپورټ کوي. نو هر سړی خپل انټرسټ ته دی کې ګوري خو زمونږ بیسیکلی د عوامو یو خپل زمونږ خپل بیسیکلی دا سوچ دی چې دا یو ښه سیز دی. ای وي ایم چې کوم الکترانیک ووټینګ مشین وي یا زړه طریقه کار وي مطلب پکار دا ده چې آپ کا ووٹ آپ کا راج. دا خو لږه مشکله خبره ښکاري په ملک کې خو دا ده چې لکه کم از کم د هغه ایرا نه به موږ راوځو چې هغه پیپر لیس کار دی پته ولګه جي فارم 45 غیب دی فارم پلانا غیب دی دا سیزونه آر ټي ایس سسټم ناست کې دا سیزونه کېناستله دا وشو لکه کم از کم هغه الزامات په حد تک دا به خبره ختمه شوي. او ووټ په ذریعه راج راوستل خو د ستا حق جوړیږي چې را دي شي. دې دپاره لکه مونږ خپله دا سوچ کو د دې ملک فری اینډ فیر الیکشن پکار دی. فری اینڈ فیر الیکشن پکار دی خو مونږه خلکو کې خپله کې مصیبت دا دی هر سړی عاشق رسول دی هر سړی دغه دی خو که ته بازار ته ورشي نو ته 1 کیلو پی ماله صفا راواله نه ملاویږي. په مونږ کې خپله هم چې کوم دی دونه غلطیانې دي لکه په ناپ تول کې زمونږ غلطي ده په سیزونو کې زمونږ غلطي ده. نو په دې سیزونو کې انقلاب چې کوم راځي یا تبدیلي کوم راځي مونږ چې دا اوس ته پی ټي آئی ته وایو چې چینج نو دا تبدیلي به مونږ په خپل ځان کې اول راولو بیا به بل ته لکه چې کوم دی ګوته نیسو. نو دا سیزونه خو ډېر زیات ضروري دي. ای وي ایم
دا خبره چې الکترانیک ووټ مشین کومه خبره زما خپل ذاتی خیال دا دی چې 80% کم از کم الزامات به کم شي. باقي د ووټ راج په کار دی، هر چاته دا حق حاصل دی چې هغه خپل لیډر په خپله باندې سلیکټ کړي. خو دا ده چې زه ووټ واچوم یو خپل پسندیده لیډر ته، نو چې هغه د هغه په کاته کې روزي، دا پته نه چې پته ولګي ووټ ما تاسو ته واچو او راووتو کیمرامین صاحب ته. نو دا یو ډېره غټه اهم سوال دی. اوس په دې خبره باندې یو ډېر سوالیه نشان دی چې لکه خلک دا مثال ورکوي چې په دې ملک کې خو په پټرول پمپ کې تیل پورا نه ملاویږي، هغه هم په الکترانکس مشین دی چلیږي، نو ووټ به څنګه زموږ ای وي ایم پوره کړي؟ نو دې ملک کې په هر څیز باندې یو سوالیه نشان دی. دې سوالیه نشان دپاره پکار دا خبره چې کوم دا سرکرده پارټیانې دي، غټې ملکي پارټیانې چې په ملک په هر پاکټ کې کم از کم 10-15 هزار ووټ لري، نو هغوی له به کار دي چې په یو ټیبل کینی خپل تحفظات چې کم دي، خپل انټرست د لږ وروسته کې تحفظات دی را مخکې کې وځي ګوري چې یار دا دې کې تحفظات دي، په دې مشین دا تحفظات دي، دې موږ له جواب راکړي. ای سی پی ته پکار دي چې دی خلک بریف کړي. دې نه بعد لکه دا خو دی شعور په خلکو کې شعور راوړي. بالکل لکه اوس نن سبا خو که تاسو څومره چې زما د عمر ستاسو د عمر چې څونه کسان دي منیمم میټرک پاس دي، لکه اوس دا دونه خو مونږ خپل سایډ ته دا خبرو بالکل میټرک پاس دي، نو هر سړی پوهېږي انډرایډ موبایل باندې کې یو سړی لکه دی وایي چې الکترانیک ووټینګ مشین به استعمالیږي څنګه. نو نن سبا دغه خبره چې د کلي کې به یو کس ناست وي، هغه سره هم انډرایډ موبایل دی، هغه هم فیسبوک چلی، هغه ته هم د دې څیزونو پته. نو چې یو سړی انډرایډ موبایل چلولی شي، نو ما خیال دی چې هغه ووټ هم اچولی شي. بس یو د 10-20 سیکنډو یو پروسس دی، دا په سوشل میډیا باندې تاسو د اوس نه دې دغه وکړئ. الیکشنه پورې 2-3 کاله دي، خلک به په دې خبره باندې پوه شي چې هاو ټو یوز دیس مشین. څه نظر لرئ په الکترانیک ووټینګ مشین باندې چې باقاعده بیل هم د قومي اسمبلی نه پاس شو، نو تاسو ته داسې لګي چې روان انتخابات به په الکترانیک ووټینګ مشین باندې کیږي؟ جی ښکاري خو داسې نه، ولې که الکترانیک ووټینګ مشین باندې کولی نو بلدیات یې کړي وي او ناممکنه غوندې ښکاري چې تاسو ته ولې ناممکنه ښکاري؟ فنډینګ ایشو هم ده او د ګورنمنټ هم ایشو د اپوزیشن هم اعتراضات دي، نو ناممکنه غوندې ښکاري. که چېرې 2023 انتخابات په الکترانیک ووټینګ مشین باندې وکړی شي، نو دا به صاف شفاف وي او د الزام چې کوم د داندلی به لګېدو بار بار، نو هغه به ختم شي. ما نه هغه کېږي چې دا ختم شي، بلکې اوس نه یی چې نظامات یک طرفه د ووټینګ مشین او دا خو یو کمانډ ده، پروګرامینګ دی چې چاته سیټ کوریږي، نو ناممکنه ښکاري. نو تاسو د الکترانیک ووټینګ په خپله مشین چې کوم دی هغې مخالفت کوئ؟ بالکل جی. اورسیز پاکستانیانو ته هم د ووټ چې کوم د اچولو حق دی هغه هم ورکړی شوی دی، دوی به هم پر روان انتخاباتو کې خپله رایه استعمالوي. څه نظر لرئ په اورسیز پاکستانیانو ته چې کوم د ووټ حق ورکړی شوی؟ سر حق خو صحیح ده، هغو پیسې هم راسته مو هر څه کوو، هغو ته د مو د معاملاتو پته نه وي، هغو 3-4 بار وي، هغې ته د پاکستان څه پته لګي چې پاکستان کې څه کېږي او څه روان دي. مطلب دغه دوی چې کوم ووټ دی هغه به دلته چې کوم د خلکو ووټ دی په هغه به اثرانداز کېږي؟ بالکل اثرانداز کېږي سر، 90 لاک کسان دي بار، نو ظاهره ده چې هغو ته خو د دې پته نشته، خو هلته ګوري، نو دې معاملاتو دلته هغو لیډر نشي منتخب کولی ما حساب سره. نو ستاسو په نظر دوی ته د ووټ چې کوم د اچولو حق دی هغه نه و پکار؟ سر چې دلته کې هغو ووټ نه بیټ نه نشته، نو ووټ یې څه ضرورت، او دلته نه هغو مو د اسمبلی ته الیکټ کېږي نه، نو هغه ووټ څه لاویر کوي. په کار خو دا چې بې امیدواري حق هم ورکوي که نه ورکوي. کلبوشن یادو چې کوم بارتي یو جاسوس و د ډېر وخت نه هغه په جیل کې دی، پاکستان کې دی، د هغه متعلق یو بیل پاس شو د قومي اسمبلی نه، څه نظر لرئ په هغه باندې؟ د هغې متعلق سر ځکه به څه نه وایو چې هغه د ګورنمنټ او د 2 ملکونو معامله ده، نو هغې متعلق نو کمنټس. هغه په مختلفو وارداتو کې ملوث دی او باقاعده یې ویلي دي چې دا ما کړي دي، نو د هغې باوجود داسې بیل پاس کول د قومي اسمبلی نه؟ نو سر د دې متعلق ځکه څه نه شو ویلی چې دا های لیول او فارن هغه ده، نو لوکل کومنټس پرې نه شو ورکولی. ستاسو نام څه دی او د کوم ځای نه تعلق؟ زما نوم احمد عیسی دی، زه تعلق د کوټ نه لرم او دلته ډیوټي کوم. څه نظر لرئ په الکترانیک ووټینګ مشین باندې چې کوم د قومي اسمبلی مشترکه اجلاس و د هغې نه باقاعده دا بیل پاس شو چې را روان کوم انتخابات دي داسې ښکاري چې هغه به په الکترانیک ووټینګ مشین باندې وي،
څه نظر مو دی؟ زه ډېر ښه ګڼم او ډېر ښه کار شوی دی او زه د دې شي یعنې طرفداري کوم. دا ډېر ښه شی شوی دی، ښه یې ګڼم. تاسو ته داسې لګي چې کوم 2023 را روان انتخابات دي هغه به په الکترونیک ووټینګ ماشین باندې وي، یا تاسو دا غواړئ چې په الکترونیک ووټینګ ماشین باندې دغه انتخابات وکړی شي؟ ولې چې یو کوم د داندلي الزامات یې لکه په زړه طریقه کې خو ډېر زیات الزامات لګېدل چې داندلي شوې ده داندلي شوې ده، نو تاسو څه نظر لرئ؟ دا حقیقت دی، مخته ټول یعنې هر سړي ته پته ده چې داندلي به کېدله او کېږي لګیا ده که نه، او چې دا انشاءالله مو امید دی عمران خان نه چې دا کوم الکترونیک ووټینګ ماشین چې کوم بیل پاس شوی دی انشاءالله دې په وجې باندې به داندلي ختمه شي، او چې کوم مخکې به نون لیگ او پیپل پارټي دوی به چې کوم مړي ووټونه اچول او خلک به نه وو مړه به وو هغوی به ووټونه اچول، نو هغه به انشاءالله ختم شي. بالکل 2013 نه 2018 پورې چې کوم حکومت و د مسلم لیگ نون حکومت و په هغه ځای کې وزیر اعظم عمران خان صاحب هم 126 ورځې درنه ورکړه د داندلۍ خلاف. په هغې نه پس اوس 2018 نه پس چې کوم 2023 پورې کوم ټینر دی په دې کې هم اپوزیشن الزامات لګوي چې داندلي شوې ده، مختلف دا څیزونه شوي دي، نو د دې سره به تاسو ته داسې لګي چې د داندلۍ چې کوم یو الزام دی دغه به د همیشه دپاره بند شي؟ دا خو هر یعنی چې کوم حکومت راشي نو بل پارټي وایي چې یعنې داندلي شوې ده داندلي شوې ده که نه، یعنې دوی څه بل څه جواب وي نه، ولې چې دوی عوام مسترد کړي وي او دوی خپل په قوت باندې راغلي، نو دوی دا الزام لګوي چې داندلي شوې داندلي شوې ده، حالانکې عمران خان چې کوم دې ځل راغلی دی دا یو تیسره نوی پارټي دی او موږ ورسره ولاړ یو او انشاءالله دغه ملک نه به داندلي ختموي او چې کوم غله دي دا به رانیسي. اپوزیشن د الکترونیک ووټینګ ډېر زیات مشین چې کوم د مخالفت یې کوي، حکومت کوشش دی چې را روان انتخابات هم په دې باندې وشي او چې کوم ضمني انتخابات دي هغه هم په دې باندې په دې نه پس منعقد کړی شي، نو څه نظر لرئ؟ پر امید یې 2023 انتخابات به په الکترونیک ووټینګ مشین باندې کیږي؟ انشاءالله امید لرو او خدای دې وکړي چې وشي، او چې کوم اپوزیشن دي دوی خو نه غواړي چې الکترونیک ووټینګ ماشین، ولې چې دوی ته پته ده چې عمران خان به یې ګټي، چې کوم اورسیز پاکستانی دي هغوی ټول عمران خان سره جوړاو دي، یعنی 100 کې 80% عمران خان سره دي او 20% د نورو پارټو سره دي. انشاءالله امید دی چې ضمني الیکشن به هم ورسره وشي او دا بلدلیات الیکشن به هم ورسره وشي. اوسیز پاکستانیانو ته د ووټ د ورکولو چې کومه د حق فیصله ده چې کوم بیل و په هغه باندې څه نظر لرئ؟ آیا دا فیصله ټیک ده؟ بالکل ټیک ده، زمونږ خپل دي زمونږ رشته داران دي هلته، هغوی به یې ټیکټې کولې د الیکشن دپاره، راتلل به یې دونه توانونه به یې کېدل. دا اوس هم چې کوم تیر الیکشن 2018 شوی هغه کې هم زما ډېر ملګري او زما ډېر کور والا رشته داران هغوی راغلي ووټ دپاره او خاص کر عمران خان ته یې ووټ اچولی دی او امید لرو د دې شي نه چې یعنې دا ډېر ښه کار شوی. کلبوشن یادو چې کوم یو بھارتی جاسوس و په بلوچستان کې گرفتار شو، په هغې نه پس مختلف ټرایل چې کوم د کوټ هغه هم وشول، اوس یو بیل پاس شوی دی د قومي اسمبلۍ نه، څه نظر لرئ په هغه باندې؟ دا بیل چې کوم پاس شوی دی دا مجبورن پاس شوی دی، ولې چې نون لیگ نواز شریف چې کوم ټیم دور و هغه ټیم چې کوم عالمي عدالت هغوی کوم تنظیم و هغو اول نه دا شی یعنی نون لیگ په دې باندې دستخط کړی و، نواز شریف منلې وه او عمران خان چې اوس نه کولی نو هغه ته ډېر مخته مشکلات دي او ډېر مخته مسایل دي، نو ناکام نه وشو چې یعنې مجبورۍ نه وشو کول به ورته پکار، ولې چې خامخا چې نواز شریف دا بیل پاس کړی و هغه ټیم یعنې دې ویلي و چې صحیح ده موږ به دا عالمي عدالت ته پیش کوو، نو عمران خان انکار نه شو کولی. ستاسو نام د کوم ځای نام تعلق دی؟ زما نوم لقمان باجوړی دی او د چارموږ ماړونګي سره مې تعلق دی. څه نظر لرئ په الکترونیک ووټینګ ماشین باندې چې کوم بیل دی هغه هم د قومي اسمبلۍ مشترکه اجلاس نه پاس شو، نو را روان چې کوم انتخابات 2023 داسې ښکاري چې هغه به په الکترونیک ووټینګ ماشین باندې کیږي، د ستاسو په الکترونیک ووټینګ ماشین باندې نظر څه دی؟
زما خو دا نظر دی چې همدغه رنګې کېدلی شي چې یاره ووټینګ په دې باندې وشي ځکه چې دا یو د دانلۍ دپاره چې کوم دی نو نوې طریقه ده نو امید هم داسې دی چې یاره حکومت دا دغه کې چې کوم دی ناکام دی په دې پالیسۍ کې مهنګایي ده ځای په ځای باندې نو دا مشین یې راوړی دی هم په دې باندې به چې کومه دی نو دا را روان 2023 الیکشن هم په دې کېږي تاسو چې کوم لکه اپوزیشن دی حکومت کوشش کوي چې په الکترونیک ووټینګ مشین باندې انتخابات وکړي د اپوزیشن چې کوم را سیاسي پارټۍ دي هغه نه غواړي چې په الکترونیک ووټینګ مشین باندې انتخابات وشي او مخالفت یې هم کوي نو تاسو څه نظر لرئ څومره پر امید یې چې دا به که د اپوزیشن مطلب پله باباري وي که د حکومت ښه ده چې مخالفت یې وشي نو ډېره ښه ده مخکې خو به د دانلۍ یو انظامات و اوس به انظامات نه اوس پخه دانلي را روانه ده پېښ چې مشین باندې کېږي نو دا دانلي پخه ده تاسو دا وایئ چې په الکترونیک ووټینګ مشین چې کوم د دانلۍ الزامات لګېدل په زړه طریقه کار کې نو هغه به بیا هم مطلب لګي او هغه به برقرار وي همداسې به برقرار وي اورسیز پاکستانیان چې کوم پاکستانیان په بهر ملکونو کې پاتې کېږي هغوی ته هم د ووټ حق ورکړی شوی دی هغه به هم پر روان انتخاباتو کې خپله رایه استعمالوي ووټ به اچوي څه نظر لرئ په اورسیز پاکستانیانو په ووټ باندې ښه خبره ده چې یاره ځکه هغه زموږ نه ښه پاکستانیان دي ښه خبره ده چې د ووټ حق یې ورکړی دی خو چونکې زه یم هغه د دې نه دي خبر ځکه چې د ملک کې نه دي هغه 15 کاله 6 کاله 8 کاله چې کوم دی باري نو دا چې کوم دی دې خلکو له کول پکار دي دا خلک چې کوم دی دلته اوسېږي دي ته پته ده چې یاره مهنګایي ده دا چې کومه دی بېروزګاري ده نو ښه خبره ده چې د ووټ حق یې ورکړی دی خو مطلب څه یقین مې نشي لکه د هغو تاسو دا وایئ چې صرف به پر روان انتخاباتو کې د دوی چې کوم ووټ دی هغه به په انتخاباتو کې مطلب په دې باندې اثرانداز وي همدغسې ده پوه شي بس لکه حکومت دپاره ښه کېدلی شي حکومت دپاره ځکه چې هغو ته دا پته نشته د عمران خان دپاره ښه کېدی خو اپوزیشن دپاره چې کوم دی نو دا ښه فیصله نه ده لکه نوم مې ذاکر دی او دلته پاره اسلام آباد کې پاتې کېږو څه نظر لرئ په الکترونیک ووټینګ مشین باندې چې کوم بل دی په الکترونیک ووټینګ مشین متعلق هغه هم د قومي اسمبلی نه پاس شو د ستاسو نظر څه دی په الکترونیک ووټینګ مشین باندې نو پهلی بار خو دا دغه دی که نه الکترونیک مشین ووټینګ دا زموږ څومره چې ذهن دغه کوي چې ښه کار یې کړی دی یو قسم له بار بار دا تبدیلي پکار ده دانلۍ چې کوم الزامات دي هغه به هم پته ولګېږي که نه چې یو بل باندې کوم الزامات لګي اپوزیشن والا خو نه خوښوي خو خیر مطلب یو قسم له یو ترقي شوله یو ملک یو نوی یو الکترون راغی دغه سره زما څومره خیال دی چې ښه کار یې کړی دی نو تاسو څومره پر امید یې لکه د حکومت کوشش دی چې روان انتخابات په الکترونیک ووټینګ مشین باندې وشي دې سره به د دانلۍ چې کوم الزامات دي هغه به د همیشه دپاره دا څه د باب بند شي نو اپوزیشن مخالفت کوي تاسو پر امید دي چې روان انتخابات چې کوم دي 2023 هغه به په الکترونیک ووټینګ مشین باندې کېږي نو سوچ خو یې ښه دی حکومت ښه سوچ کلی دی او انشاءالله زما څومره خیال دی آینده چې کمپیوټرایز سیسټم دی انشاءالله الزامات به پکې نه وي او اپوزیشن والا چې کوم مطلب اختلافات کوي هغه هم پته نه لګي څه وجې کوي که نه خو بیا هم مطلب یو قسم له یوه ترقي شوله د ملک دپاره یو نوی نظام شو شاید دې سره مطلب دا الزامات ختم شي او اپوزیشن والا ته هم پته ولګېږي چې مطلب دی کې غلطي نه کېږي نو پته نه لګي وجه څه ده که نه اپوزیشن والا چې دی کوم د دې د وجې اختلافات کوي او خلافت یې کوي اورسیز پاکستانیان چې کوم پاکستانیان په بهر ملکونو کې خواري مزدورۍ محنت کوي هغوی ته په اول ځل د پاکستان په تاریخ کې د ووټ وچولو چې کوم حق دی هغه ورکړی شوی دی نو روان انتخاباتو کې دوی هم به خپله رایه استعمالوي په هغه باندې ستاسو نظر څه دی نو ښه خبره ده که نه ملک نه بار 8 کاله 9 کاله ملک نه بار هغوی مطلب دې حالاتو نه خبر نه وي څه نه څه ملک سره به مینه پیدا شي هغه کم چې د ووټ کم د مینه محبت د ملک دپاره خلک خپله رای استعمالوي هغه کې به شامل شي او ښه خبره ده مطلب یو قسم نه چې هغو ته کوم حق ورکړی ده ډېر ښه کار کړی دی اپوزیشن یې دې هم مخالفت کوي او حکومت یې حمایت کوي نو اپوزیشن وایي چې دا به لکه ډېر زیات اثرانداز وي په یو حلقه کې چې 2000 ووټونه کم وي نو هغه به په اورسیز پاکستانیانو باندې پوره کېږي نو دغه چې کوم اثراندازي ده نو د دې دپاره صاف او شفاف طریقه کار هم پکار دی نو تاسو څه نظر لرئ چې په دې کې به صاف او شفاف طریقه کار وي نو دا خو مطلب الکترونیک مشین والا چې کوم سیستم دی دا خو هر چا خپله رای ده که څوک اپوزیشن ته هغه به د انټرنیټ په ذریعه باندې خپله ووټ اچوي او چې کوم اورسیز پاکستانیان دي نو صحیح ده که نه داسې ټیک ده مطلب هغوی به خپل حق استعمال کړي مطلب د هغو خپله رای ده که هغوی نواز شریف له ورکوي عمران خان له ورکوي زرداري له ورکوي
دا د هغو خپل حق دی چې چاته استعمالولی شي. دیکھې خو څه مسله ورنشته دی، نه پکې بحث والا څه خبره شته. کلبوشن یاد و چې یو بارتی جاسوس و بلوچستان نه گرفتار شو، بیا کیسونه وي او اوس یو بیل پاس شوی دی، په هغه باندې ستاسو نظر څه دی؟ دا خو تقریبا سراسر ظلم یو زیاتی دی د پاکستاني عوام سره، او یو قسم له ظلم یو انتها ده، ځکه چې زموږ خپل پاکستانیان چې کوم دی یو وړوکي جرم کې په هغو باندې چې کومه دی یو الزام یو ټلیفون الزام، مطلب یو وړوکي غونته الزام د وجې چې کومه دی هغوی 10 کاله قید وخوري. داسې هم شته دی چې مطلب هغوی په پانسۍ باندې چړاو شوي دي، مطلب د ګلبوشن یادب نه هغوی کم مجرمانی، او دا چې کومه دی یو په خپله خوله باندې اقرار کوي چې ما په پلاني ځای کې دا کار کړی، ما پلاني ځای کې دا کړی، دومره ملک سلامتۍ ته دونه غټ نقصان رسولی، د ده بیل چې کوم دی جمع کوي او کوم دا کوي، دا یو ظلم یو د پاکستان سره یو حد ظلم کوي د پاکستاني عوام سره. زموږ په وړوکو خبرو باندې چې کوم دی زموږ خپل پاکستاني خپل قوم پانسۍ په باندې چړاو کې یو قسم له پانسۍ ته ظلم او زیاتی اوسو کوي، نو دا خو یو قسم بې انتهایي ډېر ظلم او زیاتی دی. دومره عوامو دشمن، د ملک دشمن، د ریاست دشمن یو قسم له څنګه کولی شي دا چې داسې عدالت او داسې دا خو یو ظلم او زیاتی دی چې د ګلبوشن یادب. تاسو غواړئ چې سزا ده ورته ملاو شي؟ سزا مطلب یو سړی ظلم وکړي بیا په خپله خوله اقرار وکړي چې ما دا ظلم کلی دی، دومره خلک مې بې ګناه وژلي، دومره ظلم او زیاتی مې کلی، نو څنګه کیدی شي چې یو ریاست ته یو ملک هغو ته چې کومه دی بیل وله جمع کړي او د هغه د خلاصۍ یو لاره ګوري، نو دا خو یو حد ظلم دی. آپ کا نام اور کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا تعلق صحافت سے تھوڑا سا ہے. افضال میرا نام ہے، راولپنڈی چمنزار میں میری رہائش. کیا کہیں گے آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بل کے حوالے سے؟ باقاعدہ بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ بل جس طرح سے پاس ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اس میں کوئی طریقہ کار نہیں تھا، کوئی اس کا پراپر ایک اس میں ووٹنگ ہونی چاہیے تھی. ان تمام جتنے بھی ارکان ممبران ہیں ان سے ان کی رائے لینی چاہیے تھی. اس میں جو ان کی پرابلمز ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، یا جو بھی انہیں اس میں پرابلم نظر آ رہی ہیں، ان سے انہیں بات کرنی چاہیے تھی. ایٹ لیسٹ انہیں ٹائم دیں، ان سے بات کریں. اس طرح سے بلڈوز کر دینا کسی بھی چیز کو یقیناً صحیح نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے؟ قطعی بھی نہیں، 1% بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن میں اتنی عقل ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کرے گا. اپوزیشن اس کا مخالفت کر رہا ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ آنے والے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں، اور ضمنی جو انتخابات ہے اس کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی فنڈ نہیں ملے گا تب تک اگر وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات نہیں کرتے. تو کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ اگر دیکھتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو وہ اس کو انکار کر سکتی ہے. اور اب بال جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے. وٹ دے کین ڈو. اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق مل گیا ہے، باقاعدہ بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے، تو کیا کہیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق دینے کے حوالے سے؟ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہماری کل رائے کیا تھی. کل ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے کسی اور کا پاسپورٹ لیا ہوا ہے، انہوں نے چونکہ ان سے حلف اٹھایا ہوا ہے وفاداری کا، تو انہیں ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے. آج ہمیں چونکہ فائدہ نظر آ رہا ہے، ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس پہ ہماری رائے دو نہیں ہونی چاہیے تھی. جو ہماری پہلے رائے تھی وہی ابھی ہونی چاہیے. بہرحال فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ ہوگا وہ بھی یہاں کے ووٹ پہ اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن 80,000 ووٹ یا 80 لاکھ ووٹ سے اتنا فرق نہیں پڑنا. یعنی وہ کوئی اتنی بڑی میجارٹی نہیں ہے کہ اس سے آپ یہ کہیں کہ جی ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ چینج ہو جائے گا. فرق اس میں آپ کو شفافیت لگتا ہے؟ دیکھیں وہ نیٹ کے ذریعے ہوگا؟ میرا نہیں خیال. کلبھوشن یادو جو ایک بھارتی جاسوس تھا، اس کے متعلق بل پاس ہوا، منظور ہوا قومی اسمبلی سے، اور سب کچھ اس نے مان بھی لیا ہے کہ یہاں پہ یہ مختلف وارداتوں میں ملوث تھا. تو کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، اب اس کے لیے صرف ایک وکیل کا ایشو تھا کہ انہیں ایک وکیل کرنا تھا. وہ ظاہر ہے انہیں کچھ ان کی بھی مجبوریاں ہیں. ظاہر ہے جو عالمی عدالت ہے انصاف، انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ نے ایک وکیل انہیں کر کے دینا ہے، وہ ان کی مجبوری ہے، اس میں وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے حکومت. کیا جس طرح اس نے مختلف وارداتوں کو مانا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، سزا تو ملنی چاہیے؟ 100%، 100%، بالکل، بلکہ اس میں ایبسولوٹلی. کیا کہیں گے آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟
یہ اچھی اقدامات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حکومت نے یہ کہا کہ 1 دبائیں گے پی ٹی آئی اور 2 دبائیں گے نون لیگ اور 3 دبائیں گے پی ٹی آئی اور 4 دبائیں گے بلے پہ مور لگائیں گے. یہ کیسی الیکٹرک ووٹنگ مشین ہے؟ اس پہ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت اس پہ بلے کے نشان پہ زیادہ فوکس دے رہی ہے. الیکٹرک ووٹنگ مشین کا حق تو یہ ہے کہ ہر ایک شہری کا حق ملنا چاہیے، ووٹنگ کا حق. یہ نہیں ہے کہ پہلے وڈیرے جگیرداری کا نظام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مستقبل آنے کے لیے یہ اچھا اقدامات ہے، ہم بھی مستقبل کی امید لیے پھرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 1 دبائیں پی ٹی آئی، 2 دبائیں نون لیگ، 3 دبائیں پیپل پارٹی اور 4 دبائیں بلے کے نشان پہ مور لگائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ووٹ آپ کا راج؟ ہاں جی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ ہمارا راج ہونا چاہیے، ہر ایک شہری کا ہونا چاہیے، ہر ایک دکاندار کا، ہر ایک سیاستدان کا، ہر ایک مزدور کا بھی حق ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے انتخابات جو 2023 کے انتخابات ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے؟ جی ہونے چاہیے، ایسے اقدامات ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایسے نہیں اقدامات ہونے چاہیے. ہر ایک شہری کا ہر ایک اقدامات ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ بیلٹنگ کے ذریعے اپنا آئے اور اس پہ بوتھ کے ذریعے یہ نہ ہو ایجنٹ کھلارے وہی آئیں وہی انتظام ہو. یہ ہے کہ ہر ایک کو حق ملنا چاہیے بس. اور سیس پاکستانی جو پاکستانی ملک پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور ملکوں میں ان کو بھی ووٹ کا حق دیا گیا ہے، تو وہ بھی آنے والے انتخابات میں اپنا رائے استعمال کریں گے، ووٹ ڈالیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، اسی لیے ہر ایک کو چاہیے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور اسی بنیاد پر پاکستان بنا ہے. اور جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہو، ہم بھی پاکستان میں ووٹ کا اختیارات رکھتے ہیں. اسی لیے الیکٹرک ووٹنگ مشین اچھا اقدامات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو حق ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر سے ڈالر منگائیں اور ادھر سے ہم کہیں کہ وہ ان کو کوئی محفوظ ہی نہ ہو. لیکن اس ووٹنگ مشین پہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے اور سیس پاکستانی جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالیں گے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں شفافیت ہوگی؟ ہاں ضرور ہوگی، ہر ایک چیز کا ایک اندراج ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ بہتر احسن طریقے سے انتظامات چلائیں گے. کلبھوشن یادو جو ایک بھارتی جاسوس تھا، مختلف جو واقعات ہوئے تھے اس نے مان بھی لیے کہ میں نے کیا ہے، تو اس کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو بھی ہوگا ملک کے خاطر، کوئی بھی ہوگا، دہشت گردی ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، دہشت گرد تو دہشت گردی ہوتا ہے، چاہے کلبھوشن یادو ہو یا کوئی بھی ہو، افغانستان کوئی ایجنٹ ہو یا کوئی بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ مسلمان پاکستان کا حق ملنا چاہیے ہر ایک کو. منګه دلته کې په اسلام آباد کې اوسو زهرداد نوم مې دی. زهرداد څه نظر لرئ په الیکټرانیک ووټینګ مشین باندې چې کوم را روان انتخابات دي هغه داسې معلومیږي چې په الیکټرانیک ووټینګ مشین باندې به دغه انتخابات کیږي. ستاسو په الیکټرانیک ووټینګ مشین باندې نظر څه دی؟ زمونږ طرف نه دا درخواست دی حکومت ته چې د دې دا یو ناکام مسله ده، د دې هېڅ اعتبار په دې باندې لرل نه دي پکار. کله چې یو سړی ووټ ورکي هغه په خپله تسلی باندې یو سړي ته ووټ پول کوي، د دې هېڅ وارنټي نشته دی. موږ ته د مشین ضرورت نشته دی، موږ په خپله مرضۍ باندې یو سړی منتخب کول غواړو او هغه له ووټ ورکول غواړو. صحیح، بالکل پکار هم داسې ده او دوی خو وایي چې د دې سره به شفافیت چې کوم دی هغه به راځي. داندلۍ چې کوم الزام دی لږي مختلف حکومتونو کې لکه په 2013 نه 2018 کې د داندلۍ الزامات وزیر اعظم چې کوم موجوده د عمران خان صاحب 126 ورځې درنه یې هم ورکړې وه، هغې نه پس اوس هم د داندلۍ الزامات لګي. نو دوی دا وایي چې د دې سره به د داندلۍ چې کوم الزامات دي هغه به ختم شي. د دې داندلۍ الزامات چې کوم دي دا ختمېدو والا نه دي. تر کومې چې مطلب یو سړی داندلي کوي هغه هر سړي ته په نظر باندې راتلی شي، خو لکه د مشین دا ووټینګ سیسټم چې کوم دی دا بالکل ناقابل قبول دی او د دې موږ ته دغه نشته. مطلب هر سړی دا غواړي کو زنانه ده کو نارینه ده هغه په خپله مرضۍ باندې چې کوم دی ووټ پول کول غواړي. د مشین څه پته لګي یو سړی ووټ ورکي، زه مسلم لیگ ورله ورکوم، اتې پی ټي آی ته منتخب کې بټن پې دباو کې څه پته لګي. بالکل آر ټي ایس چې کوم سسټم و هغه هم په 2018 کې انتخاباتو کې ناست و، کار یې نه کوو. څومره چې زمونږ د لیډران دي ټول په یو بل باندې چې کوم دی نو بلیم لګوي
نو د دې سو کنفرم سیستم نشته لکه مطلب یې دا مخکې چې سوره سیستم تاسو غواړئ چې نه دا پکار چې په الکترونیک ووټینګ ماشین 100% زمونږ دا شی نه دی پکار موږ ته دا خو د آیا خلکو د پاره چې بینور بار ملکونو کې وو او هغې چې کم دی نو لکه هغې ده دا اورسیز پاکستانیان چې کوم دي چې کوم په بهر ملکونو کې خواري مهنت کوي پاکستانیان نو هغوی ته هم د ووټ د اچولو حق میلاو شوی دی هغه به خپل ووټ په 2023 انتخاباتو کې اچوي نو ستاسو په هغې باندې څه نظر دی دا ټیک فیصله ده د هغې سره بالکل موږ ملوث یو مطلب دا دی چې پکار دي چې هغې دلته کې نشي راتلی نو چې دلته کې ووټ یو سړي له ورکول غواړي چې هغې د هغه ځای نه راولېږي نو هغه خلکو ته د ماشین ضرورت دی زمونږ خلکو ته د ماشین ضرورت نشته هغه به د انټرنیټ په ذریعه ووټ اچوي او تاسو مطلب داسې درته معلومیږي چې په دې کې به شفافیت وي او دې کې به چې کم دی نو لکه اوس مخکې به چې اعلانونه لګېدلي وو او ور سړی به تو په پرده کې به چې کم دی ووټ یو سړي له ورکوو یو لیډر له اکه شان سیستم موږ له پکار دی موږ ته د ماشین هېڅ ضرورت نشته ګلبوشن یاد نام به تاسو اورېدلی یو بارتي جاسوس و د هغه متعلق چې کوم بیل پاس شو په قومي اسمبلی کې څه نظر لرئ په هغه باندې هغه خو زمونږ ملک چې څونه تباهیه کړي دي نو هغه ته خو ارجنټ پرسن پانسي پکار ده هر کله چې زمونږ دلته کې جهاز را پرېوتو او پایلټ ونیولی شو هغه هم عمران خان واپس کو لکه داسې نه دي پکار هغې موږ ته لاشونه رالیږي او دوی ولې جمدي خلک په لاس ورکوي چې کم دی نو سزا ورکول پکار ده خامخا سزا خو دوی له ورکول پکار دي چې دشمن دی که نه چې دشمن ته لاندې راشي بیا خو چې کم دی نو ذریعه د مختلف چې کوم واردات دي مختلفې چې کومې دماکې دي چې کوم لکه دا منل دي چې دا ما کړي دي نو تاسو مطلب دا غواړئ چې سزا دې ورکړی شي او جی هغه له 100% پکار دي چې حکومت له زمونږ چې دی خو د نن نه مخکې چې کم دی نو په دار خېژولې وي چې آینده بیا زمونږ دشمن دا جرأت نه کړي چې یو جاسوس زمونږ ملک ته راولېږي او هغه زمونږ ملک کې دماکي کوي ګور زمونږ پېښور کې سوره شوي کراچۍ کې سوره شوي اسلام آباد کې شوي دي پینډۍ کې شوي دي څومره مختلف ښارونه چې د دې سړي د لاسه تباه دي دا یو عام غټ لیډر دی دا څه ورکوټي لیډر خو نه دی که نو دی واو جی دی خو مطلب په غټه سطح باندې د زمونږ نه چې کم دی د عمل تباه کړی دی په غټو غټو پارکونو کې د دماکې کړي دي تاسو نام څه دی په اسلام آباد کې کوم ځای کې پاتې کېږي زما علي نوم دی او اسلام آباد کې نه پاتې کېږم پینډا کې پاتې کېږم څه نظر لرئ په الکترونیک ووټینګ ماشین باندې چې کوم بیل و هغه هم د قومي اسمبلی نه پاس شو د حکومت کوشش دی چې ضمني انتخابات وي په دې نه پس او چې کوم 2023 انتخابات دی هغه په الکترونیک ووټینګ ماشین باندې وشي ستاسو نظر څه دی نو په ماشین باندې چې هر یو کار کیږي نو ماشین هغه کار هغه شانتي کیږي چې څنګه ته ټرین کې نو اوس دا په دې باندې دا چې هغه ماشین څوک چلی که هغه ماشین داسې کس چلی چې هغه نیوټرل کس دی او هغه ښه هینډل کی او په نیوټرلیټي طریقه باندې دغه کی نو د ماشین نه ښه یوز د بل څه نشته خو که هغه ته داسې ټرین کې چې هغه په هغې کې څه مسلې راځي یا څه ووټینګ کې مسینګ کی یا څه ایکسټرا ووټس دغه کی نو زما سره خیال دی د ماشین نه بیا خراب شی بل هم نشته نو زما خو دا خیال دی که چېرته د ماشین سره فرق نه پریوزي د ماشین د هینډل کولو سره فرق پریوزي ایون که تاسو سمپل ووټینګ طریقه کې دی خو چې په هغې کې ټرانسپرنسي نو زه وایم چې زمونږ دا مینول سیسټم چې کوم دی دانګ صحیح دی که چېرې په الکترونیک ووټینګ ماشین باندې را روان انتخابات وشي نو تاسو ته داسې لګي چې دا به صاف او شفاف وي نو حکومت چې کوم کوشش دی یا دعوې دي چې وایي چې مطلب دا به ډېر زیات صاف او شفاف انتخابات وي خو اپوزیشن مخالفت کوي نه یې مني چې را روان انتخابات په الکترونیک ووټینګ ماشین باندې وشي باقاعده چې کوم بیل و هغوی نه هم دوی د اجلاس نه بایکاټ کړی و احتجاج یې کړی و لاړل د پاکستان چې کوم ټرند دی د الیکشن د حوالې سره نو زما سونه خیال دی که مینول کیږي یا په ماشین باندې کیږي د خلکو په اعتماد نه ایون دا کم چې په سیاسي ماحول کې کم کسان دي کم پارټۍ دي یو پارټي وګټي بل وي دا ټول چې کم دی هر الیکشنو بیا بل وی چې دا چل دی بګې دا چل دی نو دا د ماشین باندې نه ده زمونږ هغه ټرند سیټ شوی نه دی پاکستان کې دا لاست چې کم 70 سال شو یار سونه کال شو نو په دې کې زمونږ د جمهوریت هغه صحیح ټرند نه راغلی او دا په جمهوریت کې چې کم دی دا شیزونه په ټولو ملکونو کې کیږي او دا الکترونیک ماشین چې کم دی دا ډېر ډیولپ کنټریز د اوسه پورې نه دی یوز کړی نو په پاکستان دپاره دا ډېر ارلی دی
نو زه نه وایم چې دې نه وسه د ووټونو د شفافیت راشي. تاسو وایي چې کوم په 2018 کې RTS سیستم و هغه کېناستو نو دغه الکترونیک ووټینګ ماشین به هم دغه حال وي؟ نو بالکل زه وایم چې هغه بیسیک شیزونه په یو ګینې دا چې کله ته بیا هینډل کوې نو دې لپاره به یو کمپیوټر پروت وي آنلاین، هغه به آنلاین سرور وي، هغه به د انټرنیټ سره کنیکټډ وي، په بعض ځایونو کې به بجلی ځي، په بعض ځایونو کې هغه سرور به کینی. نو هغه په 18 کې چې کوم حکومت خو دا وایي چې دې ته د نه انټرنیټ ضرورت شته او نه د بجلی ضرورت شته، په دې کې داسې بیټري لګېدلې ده چې 24 غنټې کار کوي. زه دا خو چې کله امپلیمنټیشن ته شی راشي که چېرته حکومت ډېرې پالیسۍ دي کامیابنګ شوې، خو ډېرې پالیسۍ دي چې هغه ناکامنګ شوې، چې کم شیزونه دوی موږ ته ویلي نو هغه خو هغه شان لاړ نه ډګنه. نو موږ به په دې الکترونیک ماشین باندې څنګه یقین کوو؟ دا خو چې کله امپلیمنټیشن ته راشي د شیز بیا پته لګي. تاسو غواړئ چې آپ کا ووٹ آپ کا راج؟ نو دا خو هر یو پاکستانی غواړي او پاکستانی نه پوره دنیا کې دا دغه دی چې دا خپل ووټ چې کوم دی ستا ووټ دونه امپورټنټ شي چې ستا ووټ څه ویلیو ساتي او ستا په ووټ په بیس باندې چې کوم دی ستا الکټریک ممبر راشي. که ستا الکټډ ممبر تا ته بل عضوي چې زه ستا په ووټ نیم راغلی زه د بل چا په ذریعه باندې راغلی یم نو هغه بیا تا له کار نه کوي. نو ووټ خو هر یو وي چې ووټ له اهمیت ورکوي، نو دا خو ضروري ده. په اورسیز پاکستانیانو باندې ستاسو څه نظر دی؟ هغوی ته هم د ووټ حق ورکړی شوی دی، هغه به هم پر روان انتخاباتو کې خپله رایه استعمالوي، ووټ به اچوي، نو دغه یو ښه فیصله ده د اورسیز پاکستانیانو دپاره یا د روان انتخاباتو په حواله به دوی څومره اثرانداز وي؟ زه خو وایم چې دا ووټ حق ورکول ښه فیصله ده او په دې کې به د هغوی په ووټونو کې به ټرانسپرنسي وي، دا شی یو کیدی شي ځکه که هغلته به هغوی څنګه دا ووټ اچي د هغې به څه پروسس وي، خو د هغې ځای کسان چې کوم دی بیا د خپل ووټ تپوس هم کوي شي، هغوی ته ایکسپوژر شوي، نو دا یې ښه دغه کړی دی ځکه چې په فارن کې کم پاکستان نټ په ذریعه باندې خپل ووټ او نو د هغې زه وایم چې ریکارډ به بیا په صحیح طریقه باندې پروت وي، نو زه وایم چې هغې کې به لږ شانتې دغې خو دا یې ښه دغه کړی دی چې د بار ملک چې کوم کسان مونږ ته سرمایه رالیږي د کنټري په اکانومي کې هیلپ کړي نو هغوی ته که نور څه نشي ورکولی د ووټ د دغه ورته ورکړه دا هم غټه خبره ده. ګلبوشن یادیو چې کوم یو بارتي جاسوس و د هغې متعلق هم د قومي اسمبلۍ نه چې کوم بل و هغه منظور شوی دی، نو ستاسو څه نظر دی په ګلبوشن یادیو باندې؟ سزا خو ورته ضروري ده؟ زه خو ډېر پازیټیو کس یم په دې شیزونو کې، زه وایم چې ستا کوم همسایه دي که هغه ایران دی که انډیا ده که افغانستان دی د هغه سره په مینه او محبت باندې اوسئ د ټولو سره چې په دې ځای کې په دې علاقه کې داسې یو دغه پیدا شي چې زمونږ ټول ملکونه چې کوم دي هغه د یو بل سره په مینه محبت باندې اوسېدل شروع شي. نو دا کلبوشن یادو والا کیسه چې کوم ده هغه د قانون مطابق په کار کیږي، په هغې کې د چا خپل پرسنل دغه هغه نشي دغه کېدی، که د قانون مطابق کار نه کېدی نو دوی به د اسمبلی نه بل نه پاس کو، د اسمبلی دا بل ورته په دې وجه پاس کو چې هغه قانون ته جوړي. نو زه خو وایم چې که په دې باندې څه هلسګالي جوړیږي او کلبوشن یاد ته پرېږدي یو سنګل پرسن دی هغه خو سسنګ د کار نه وتی دی، هغه تاسو ته ایکسپوز شه هغه نه چې څنګه اغسته هغه واغستله، نو زه وایم که پرېږدی او د دې سره د انډیا سره څه تعلقات ښه کېږي نو بده خبره نه ده. میں مری میں رہتا ہوں، محمد نعیم عباسی میرا نام ہے. کیا کہیں گے آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے باقاعدہ بل پاس ہوا ہے، لگتا ہے کہ 2023 انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ہونی چاہیے، اچھی چیز ہے، اب جدید دور ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے تو وہ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. 2023 انتخابات جس طرح کے 2013 میں 2018 میں اور پھر ابھی 2013 میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ داندھی کا الزام جو لگتا ہے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟ نہیں، الزام تو پھر بھی لگے گا، لیکن عمران خان صاحب انشاءاللہ جیت جائیں گے. مہنگائی شگائی انہوں نے کافی کی ہوئی ہے، میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، کافی حالات خراب ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا سارا.
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर मुल्कों में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, पैसे यहाँ पे बेचते हैं, वो भी अपना वोट डालेंगे 2023 के इंतखाबात में, क्या कहेंगे आप उसका? वोट वो डालेंगे और इमरान खान साहब जीत जाएंगे। और ये जो है ना करप्शन का जो मामला है वो अभी तक रुका नहीं है। इसके अंदर भी करप्शन है। मैं खुद पीटीआई का हूँ, लेकिन मामला ये है कि इंशाल्लाह ये जीत जाएंगे। और इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर ठीक हैं, लेकिन बाकी जो हमला है वो सही नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन नहीं कर सके ना, एक बंदा नहीं कर सकता है जी। कुलभूषण यादव जो एक भारतीय जासूस था, उसके हवाले से जो बिल पास हुआ है, क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए? जी मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए उसको। आपका नाम और कहाँ पे रहती है? मैं राबिया बिलाल मेरा नाम है, इस्लामाबाद में रहती हूँ। क्या कहेंगी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल पास हुआ है, लगता है कि 2023 का जो इंतखाबात है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे, तो क्या कहेंगी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से? क्या इससे धांधली का जो एक इल्ज़ाम लगता था बार बार, क्या उसका सद्भाव हो जाएगा? इंशाल्लाह जो ये हर पार्टी जो पार्टी जीतती है और मुखालिफ पार्टी हमेशा से यही कहती चली आई है कि धांधली हुई है, उसकी वजह से ये वोट सही नहीं दिए गए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोग जो वोट देंगे वो हमारे वोट को सही कराया जाएगा, क्योंकि हमने हमेशा अच्छा चाहा है अपने मुल्क के लिए, लेकिन अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा। जो इस मुल्क के हालात हैं वो अच्छे होते नज़र नहीं आ रहे हैं, महंगाई से लेके हर चीज़ के। तो चाहती है कि आपका वोट आपका राज होना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जिसको हम वोट दें वही आए, लेकिन अब हमें भरोसा है कि इंशाल्लाह ये जो इन्होंने किया है हमारे लिए, तो हमने वोट दिया है वो मतलब हमारे लिए बेहतरी का सोचेगा इंशाल्लाह। हमें अब आगे हमें उम्मीद बहुत है। महंगाई का अब सारा इल्ज़ाम उस पर नहीं लगा सकते ना आप, ठीक है? ये कुछ इस मुल्क के हालात जो पहले से ख़राब थे ना, हर चीज़ का इल्ज़ाम कहते हैं ना, जो उस पर नहीं डालते हैं कि जो जिसकी हुकूमत चल रही है बस वही है। हम टीवी में बहुत कुछ देख रहे हैं, जो मुखालिफ बहुत हैं, लेकिन मैं नहीं कहती, बाकी मैं नहीं जानती लोगों के बारे में, पर हम नहीं कहते। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको भी वोट का हक दिया गया है। वो भी 2023 के इंतखाबात में वोट डालेंगे, अपना राय इस्तेमाल करेंगे। क्या ये अच्छा फैसला है? मतलब ये होना चाहिए था? एक उससे मैं तो अपने लिहाज से कहती हूँ नहीं होना चाहिए। जो इस मुल्क में रहते हैं उन्हीं का हक है, वो इस महंगाई को वो झेल रहे हैं, तो वो कहाँ से हमारा कर सकते हैं, हमारे बारे में सोच सकते हैं? वो तो अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, मेरे लिहाज से तो नहीं है। हमारा हक है, हम ही देंगे, और हमारी उस पर ये जो भी आए हक, नई हुकूमत जिसकी आए वो हमारे उस पर आए, और बाहर मुल्क वालों का कोई हक नहीं है। कुलभूषण यादव एक भारतीय जासूस था, आपने भी उसका नाम सुना होगा, जो बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, और उसके हवाले से जो बिल पास हुआ है, फिर आप क्या मुतालबा करेगी कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। हम पाकिस्तान में रह के हमारे मुल्क में कोई आके गलत काम करके जाए और हम उसका सज़ा के लिए ना कहें, तो ये तो हम खुद भी गलत होंगे। तो मैं चाहती हूँ मिले, ज़रूर सज़ा मिले। तासो नामसदा दे कुम ज़ैनम तालुक? ज़मानुम मोहम्मद उस्मान जलाल ज़ैदी ज़िला लोरलाई सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक दी। स नज़र लरई प इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बांधे च कुम EVM बिल पास शवे दे कामी असम्बली ना नो रवान च कुम इंतखाबाती आगा बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ज़रिया बंदे प मुल्क के इनेकाद मतलब कीगी कवली बशी नो स्तासु नज़र सदे प इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बांधे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बांधी खुदा जिंजाल रवान दी अपोजिशन द गवर्नमेंट मुर्दा वायु च वाकई का खतरा नवी या वाकई वो पार्टी तो फायदा न रसी कंप्यूटर की सिस्टम दी नहीं पिटकड़ी या बल नहीं खुदा बेहतरीन निज़ाम दी और मगर दादा सर पाकिस्तान के रिस नस्ता दर नसी नाफिज के दे वली इस्लामाबाद वजदा इस्लामाबाद तालीम याफ्ता दी या लाहौर या कराची उजमुट बलूचिस्तान दी गर्द कबाली इलाका दी वो साल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम दूनी नस्ता जगह नस्ता फिलहाल दे बलदाती इलेक्शन सीधी फल इलेक्ट्रॉनिक मशीन बांधी वो की हर सड़ी तब दांधली मालूम सी हर सड़ी तब वोट मालूम सी कचीरी दांधली हुआ खुलदा बल्दियाती पर मालूम सी कचीरी बल्दियाती न पोजीशन खुशहाल हुई बेहतर रवान इलेक्शन कर इलेक्ट्रॉनिक को तासो तदा से लगी च इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सरा बाद दांधली च कुम यो इल्ज़ामात वाला गदल पर 2013 के मुंगू का तल चे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यो सल्सपक विस्वरज धरना वरकड़े वाब जी डी चौके
او د نه علاوه اوس هم په دوی باندې اپوزیشن چې کوم دی هغه الزامات لګوي چې عمران خان صاحب داندلي کړې ده نو تاسو ته داسې لګي چې الکترونیک ووټینګ مشین سره به د داندلۍ چې کوم الزام دی دا به د همیشه دپاره ختم شي انشاءالله زما خو دا 100% امید دی دا الکترونیک مشین صرف پاکستان کې نه دی یوروپ تقریبا ګرد په دغه سیستم دی انډیا په دا سیستم د دور کشنی ملکونه دي نو سبا لږ ترقی وکړه لکه سریلانکا بنگلاديش دا ګرد په دا سیستم دا کیو انشاءالله دا سیستم نسته چې بالکل په هغه باندې ابجیکشن وکړي بلدیاتي الیکشن زما ته تاول وارول دی اوس دا الیکشن تجربه کوي په الکترونیک مشین باندې په دا باندې به دود کو دود پانی ګرد ملا معلوم سی دا خو نه دی چې یو پارټۍ غو نشان نه وي یا به یو پارټۍ د کینډیډیټ نوم نه وي انشاءالله دا هر یو به نوم وي دا هر یو به کینډیډیټ وي دا خو اوس په ملک دپاره ډېر ښه خبره ده چې ملک څونې ترقي کې اوس دغه اوسي دا ترقي راسي اویرنس راسي دغه پرچی سیستم کې خو ګرد عمر که چا 2 لکه ووټه واخیسته امتحان تللی ده که چا 50,000 ووټه واخیسته امتحان تللی ده مثال هر سړی به خامخا الزامات لګوي چې بابا ما سره داندلي سوی ده ما سره داندلي سوی ده اورسیز پاکستانیان چې کوم په بهر ملکونو کې پاکستانیان پاتې کیږي مهنت مزدوري کوي هغوی ته هم د ووټ د حق ورکولو چې کوم بیل دی هغه هم پاس شوی دی دوی به هم په 2023 چې کوم انتخابات دي دوی به هم خپل ووټ استعمالوي رایې به ورکوي ستاسو په اورسیز پاکستانیانو چې کوم د ووټ د حق د ورکولو فیصله ده څه نظر لري دا خو ډېره ښه خبره ده لکه په پاکستان کې اقلیت دپاره ووټ دی مثال یو قومي اسمبلی ووټ دی بلوچستان کې تقریبا یو سیټ دی تمام بلوچستان کې اقلیت دپاره هغه ووټ حق شته نو چې دلته اقلیت دپاره ووټ حق شته دغه شته پاکستانیان چې کوم هغه دپاره هم باید چې دلته خپل رای استعمال کی زړه غواړي هغه وطن دی هغه ملک دی هغه سره خلک چې کله هم الیکشن وي نو بهر نه دوی راشي پاکستان ته انتخابات دپاره راځي له هغه تکلیف به هم وځي اجازو کرایه به هم بچاو شي له خرچو هغه محبت لري له ملک سره هغه چې ډالر راستي نو ووټ حق هم ورکړي باید چې ته د ډالر استعمالې نو د ووټ حق هم ورکړه نو هغه څه فایده اخلي نو بیا دا فایده هم دوی ته سهولت ورکړه دا ډېره ښه خبره ده 100% زه متفق یم شفافیت پکې پکار دی چې په هغه کې هم شفافیت وي او شفافیت ډېر ضروري دی مګر هغه که هلته ووټ اچي هغه په داسې طریقه اچي چې هلته د پاکستان کمې سفارتخانې دي دا هلته الکترونیک سیستم خو ډېر دی سفارتخانې تر مخ یا د بل ځای تر مخ داسې ذموار ځای سره دا مشینان پټ کړي هلته د خلک راشي خپل رای د استعمال کړي کلبوشن یاد دیو چې یو بھارتی جاسوس و بلوچستان کې گرفتار سو هغې نه پس مختلف چې کوم واردات وي هغه ومنله چې دا ما کړي دي او چې کوم اوس بیل پاس شوی دی په هغه باندې ستاسو څه نظر دی او سزا ورته ضروري ده کلبوش یادو خو مثال که راغلی دی د انډیا د حکومت په مرضي راغلی وي مثال دلته پاکستان کې طرفخواري کوله نه کوله دا گرفتار سوی کلبوش یادو ته دی دا سیستم جوړي که موږ دا ووایو سزا ورکړم دا به خلاصېږي که موږ دا ووایو سزا مه ورکوم دا به خلاصېږي هغه به خامخا خلاصېږي د ملک پالیسي ده ملک هغه هندوستان سره تعلق سم غواړي هغه دا چې پاکستان هندوستان تعلق سم سي یو بل سره بایچاره جوړ سي یو سیستم باله سي کلبوش یادو ته بالکل سزا نه میلاوي شي کتونکو د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدلې چې کوم الکترونیک ووټینګ مشین دی خلک وایي چې هر قسمه چې وي خو شفافیت پکار دی او د نه علاوه چې کوم آپ کا ووٹ آپ کا راج دا هم پکې ضروری ده او د نه علاوه چې کوم اورسیز پاکستانیان دي دوی دا وایي چې هغه چې کوم د بهر نه پیسې رالیږي نو د دوی د ووټ حق هم جوړیږي د کلبوشن یادو متعلق هم د خلکو خبرې تاسو واورېدلې وایي چې دای چې کوم دلته پاکستان کې مختلف قسمه واقعیات وي په هغه کې دای ملوث و نو سزا ورته ورکول ضروری دي پکار ده چې سزا ورته ورکړي شي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره رسي د بل پروګرام لپاره زموږ سره اوسئ الله پامان